انسانانو ته تکلیف ونه رسوي، مسلمانان ته عذاب نشي. لیکن دی چې وی کله وفات کېدو د دا وصیت کړی د جنازې نه زما دواړه لاسونه هغه وباسئ او دواړه هغه دواړو طرفونو ته ښي او بس طرف ته پلاو پرېږدئ. د خلکو به پته ولګي چې ذوالقرنین سره څومره مال و چې په ټوله دنیا یې بادشاهي کړې ده او د هغې باوجود د دنیا نه خالي لاس روان دی. د دنیا دا مال، د دنیا دا متاع، د دنیا دا وټي، دا طاقتونه او حکومتونه دا آخرت کې د هېچا نه پکارېږي، حسب او نسب هم نه پکارېږي. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وفات شوه، ابوذر صاحب قبر ته ودرېدو، وایي ډېره پاکه بیبي ده روانه او د دې به ډېر زیات خیال ساتي. دا د حضور صلی الله علیه وسلم لخت جگر دی، دا د علي رضی الله تعالی عنه بیبي او زوجه محترمه ده، دا د حضرت حسن او د حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما والده محترمه ده. داسې ډېر مناقب یې د هغې ذکر کړه. قبر نه په زمان حال سره دا آواز راغی چې زه د حسن او د نسب ځای دی، که د چا د شرف او د مفدي، د چا د مال او د نسب او د حسن خیال نه ساتم. ما سره به اعمال هغه باقاعده وي او ستاسو اعمال دلته صندوق کې بند دي. نن به په اعمالو باندې د فیصلې کوو. د قبر یو خپل ظهور دی او د قبر یو خپل غروب دی. دنیا کې د انسان ته څومره تکالیف ورسي، د قبر د تیارې نه کم دي. آخرت کې چې انسان ته څومره تکالیف ملاوېږي، هغه هم د قبر د تیارې او یوازېوالي نه کم دي. دنیا کې چې انسان ته تکلیف میلاو شي، دنیا ورسره ملګري شي. آخرت کې چې تکلیف میلاوېږي، ډېر ملګري به وي. او جهنم کې چې کوم تکلیف وي، هم به د انسان ډېر ملګري وي. او د قبر چې کوم تکلیف دی، هغه به انسان یوازې برداشت کړي. هغې کې د ده ملګري نشته، د ده خپلوان نشته، د ده دوستان نشته، داسې څوک نشته چې دی ورته آواز وکړي چې راشه ما خلاص. دا د تنهایي او د یوازېوالي کور دی. الله تعالی وایي ولمن خاف مقام ربه، دغه ځای نه ویرېږه، هلته به مخامخ کېږي او حساب به باقاعده غشتی شي. د الله تعالی سره مخامخ کېدو د ټولو نه مخکېږي او خطرناک مقام هغه مقام دی کبر. الله بن عثمان رضی الله تعالی عنه واقعه مشهوره ده چې قبر ته به راغلو جړل دی او چې نورو مقاماتو د آخرت ذکر به کېدو نو دومره پریشانه ده. یا تپوس وکړو چې دا د قبر نه دومره ولې یېرېږي؟ هغه وایي دا د آخرت اولنی منزل دی. څوک چې دلته کامیاب شو، همیشه به کامیاب. حضرت عمر صاحب یو کس ساتلی و چې ما ته به مرګ یادی، همیشه به ما ته مرګ یادی. ځان سره یې باقاعده یو نوکر دی دپاره ساتلی و چې مرګ مې یادي. او حضرت عمر صاحب په خپل مهر باندې هم لیکلي و کفا بالموت واعظا، چې دا مرګ د انسان د وعظ او نصیحت لپاره هغه کافي دی. وعظ او نصیحت د دنیا خبرې کېږي، د ټولو نه اهم څیز وعظ او نصیحت د هغې خلاصه ده چې انسان کې عمل پیدا شي. عمل به هله پیدا کېږي چې انسان کې خوب پیدا شي، او خوب او یره به هله پیدا کېږي چې انسان آخرت او قبر یاد کړي. نن د هر چا د قبر هیر دی. دنیا دومره غالبه ده، که ځوان دی، که مشر دی، که هلک دی، که جنۍ ده، که مذکر دی، که مؤنث دی، هر چا د قبر هیر دی، آخرت هیر دی. د دنیا سود، د دنیا منډه، دنیا دنیا دنیا. او
مختلف معنی دې طریقو سره موږ شیطان راګي الله خوف دې پیدا کړ دا الله یاره پیدا کول پکار دي مفتی تقی عثماني سے لیکلي دا الله خوف د انسان سره کې پیدا شو حدیث مبارک کړه غلی دا پورې نه کو جوړه یعنی کو جوړه شروع شو الله یاره پیدا شو اوس په عبادت صحیح شو الله یاره پیدا شو اوس په معاملات صحیح شو دا الله یاره پیدا شو اوس په معاشرات او اخلاقیات صحیح شو الله یې چې دی بیا مسؤل یا انسان هغه کو تبع ختم دې سي او کړه اسی په دنیا کې ژوند دی الله خو الله تعالی یاره دا انسان ورګي پیدا کیږي او دا الله د یاره او الله د محبت مرکز دی او چې الله خو ورګي متمنه وي محبت بدل شي الله محبت پسنده پیدا شي د موږ ټول ورس د دنیا په تسکیرو کې لګي د دنیا په مینه کې لګي دنیا حرام نه ده دنیا سره لکم موږ په آخرت رایا موږ بدل تسکیره موت کوم بدل امر تسکیره کوم بدل یو مبارک په قبر باندې د مرګ مسلې کې او اتیا کارو بابا راځي دا قبر مسلې ډېرې وکړه ایته په صبر راغله قبر مسلې ډېرې وکړه ډېرې یریږي په عمل شو صحابي رضی الله تعالی عنہ راغو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سلامي د آخرت نو ډېرې یریږي څه تیارې دې کړې نبی رسول الله والسلام صحابي ته تیارې دې کړې ویا دې تیارې دې کړې وسته تیارې ودا سې دې تیارې مې نشته استاد سره ډېر زیات محبت دې او استاد سره خبر باندې عمل کوي دا نه موږ آخرت تیارې نه کوو د دې وجه نه یو انسان چې یو سفر باندې روان یو د هغې د لارې انسان د عقل نه کار کوي د عقل کراچۍ ته زه روان یم د کراچۍ پیسې را سره دي سامان را سره دی انتظام خدا الله سره د تېرو به د هغې پیسې را سره دي لپاره مې کپړې وړي دي هغې کې مطلب کوارټر نیولی هېڅ خوب نشته پیسې را سره دي کپړې مې اخیستې دي کوارټر مې نیولی دی لس راځې باندې وو روپۍ پیسې مې ځان سره اخیستې چې کوم ځای ته ځم د هغې هلته مې ملګري دوستان شته چې هلته چې روان یم هېڅ خوب نشته یاره نشته یاره هله ده چې زه کراچۍ ته روان یم د لارې پیسې نشته کپړې نشته هلته مې کوارټر نشته هلته مې دوستان یاران نشته یاره به نه کړ هغه ګورې آخرت نو خبر نه یم حضرت بلال صاحب رضی الله تعالی عنه ته مرګ راغلی نو په خندا شو ورالوی تا ته مرګ راغلی ته خاندې ته خو زموږ امدا کېږي موږ درپسې جاړو خپلو ملګرو ته روان اوس خو به نبي علیه السلام سره ملاقات کېږي نو په دې خفه کړه حضرت شیخ زکریا رحمه الله په دې د استقامت کې اخر کې ډېرو خلکو د مرګ واقعات دي او به لري دا کله کله ګوري وایي انسان مرګ نه یاش د ذکریا سے نصائح کے نام دی کہ مرگ موت کو دل سے یاد کر موت کو دل سے یاد کر یاد اول صرف ہم بیان دل سے یاد پمانا حالت روان کوئی مرگ روان چلا روان دے نے کہ ورنی اور بار بھی کرو خبر ہے کہ پمانا تو با پورا مرجم ہے موت سے دل دا چې پمانا روان ما